هغه یو سړی په یو غار کې ناستو الله الله یې کوله نه یو زنانه به دغه ته چې ته په لار تېرېدله د زنانه چې ولي چې دا سړی څه کوي غار کې چې ویې لیدل هغه د نور نه پټو نور ته چته نور ښکاره شوي په غار کې به ناستو الله الله یې کوله خامخا یو سړی چې د نور نه پټي او تقوا هم پرې غالب وي الله الله هم کوي نو د دې مخ نه سمې شغلېږي نو دې ښځې چې ما ولیده نو قسم د مینه شوم پې نو ما ورته لاس ور واچوې ځم غار ته درځم ځم غار ته در ما ته وایي چې د الله نه ویرېږه غار ته غار کې څه کوې ما ته وایي چې ځم غار ته درځم غار کې څه کومه ښځه او سړی چې غار ته ننوځي خو څه کوي ښځه او سړی چې کوټې ته ننوځي خو څه کوي تا ته پته نه ده چې څه کومه دا سړی ورته عزت را نه نوځله ښځه یې دننه کړه محترم ښځه غار ته دننه شو دو ته یې ودرېږه زه ځان تیاروم بیا راځم دننه کېږم متیازې ورته کوم بیا راځم ښځه په غار کې کېناسته دی د غر په دا بل طرف روان شو وتښتېده محترمو نوجوان چې دا څه د خدای په قهر اخته و وتښتېده زمانه تېرېده وی بیا راغې هغه غار کې کېناسته زنانه ډېر انتظار وکړه لاړه چې سپین ږیرې شه خیال یې په زړه کې راغی هلکه چې ته نوجوان وې نو یو جینۍ دله غار ته راغلی وه نو ګوره هغه دنه بد شوه په پښتنو کې دا خبره رایج ده مونږ او تاسو وایو یرجي د هلکانو نه مې واورېده بعدې دا خوله مې بدې ښکاره یرجي وي زمانه چانس مې شو تاسو ورته چانس وایي زمانه جي چانس لاړو فی سبیل الله بخښا ده وایي چانس رانه مې شو محترمو دا تصور یې راغی چې ګوره هغه جینۍ رانتلې وه په سپین ږیرې شو دا خیال یې په ذهن کې راغی وی اوده شه چې اوده شه ځان په بد حال باندې ولیده او په دې باندې ډېر خفه و په ځان یې راباندې کړي و ځان یې و خفه شه چې دا خیال مې په زړه کې څنګه راغی وی یو انسان وله راغی ورته یې ووایي چې ستا خیال به په زړه کې ولې نه راته هغه زمانه و چې الله ته د ګناه نه بچ کړې هغه زندګي او زمانه د محمد رسول الله زمانې ته نږدې وه او چې څومره زمانه لرې کېده ته سپین ږیرې شوې په ذهن کې د ګناه خیال راغی سپین ږیرې شوې په ذهن کې د ګناه خیال راغی هغه ستا وجه نه ده هغه د زمانې وجه ده اول زمانه د پیغمبر زمانې ته نږدې وه نو په نوجوانۍ کې الله د زنا نه بچ کړي او چې زمانه لرې شوه نو بوډا شوې او د زمانې ګندګي داسې وه چې اوس هم د په ذهن کې غلط خیال راغی محترم نو د زندګۍ او د زمانې خبره کوم زندګي چې څونه په شاته ځي دومره محترمو د قیامت علامات دي او فتنې رازرغونېږي په مخ ته ځمکه باندې نوې فتنې او نوې څیزونه زما ستا نوجوانانو کې رازرغونېږي او راوچتېږي محترمو او به ګورې نوجوانان به په ناشنا ډیزاین او اندازونو باندې وویني نوجوانان به د جینکو په سټایلونو باندې وویني نوجوانان به په داسې انداز باندې وویني چې کپړې به تنګې اچولي او ټول وجود به ښکاره کېږي محترمو لکه د ښځو تاسو ما وایي چې زمانه تیریږي داسې نوې فتنې په دې مخ ته ځمکه باندې رازرغونېږي او چې څومره فتنې رازرغونېږي قیامت ته خبره نږدې کېږي او د پیغمبر د زمانې نه خبره لرې کېږي محترمو نو نقصان او وبال به اوزي ما خبره د جمعې کوله نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې دا جمعه داسې مبارکه ورځ ده چې دا په سید الایام باندې یادېږي دا د ټولې هفتې سرداره ده دا د ټولو ورځو سرداره ده په ورځو کې بهترینه ورځ دا د جمعې ده په میاشتو کې بهترینه میاشت دا د رمضان ده په شپو کې بهترینه میاشت دا میاشت د لیلة القدر د محترمو او نبی علیہ السلام یو جمله وفرمایله چې دا جمعه دا د مساکینو حج دی گویا په حج المساکین باندې یادېږي صحابو تپوس وکړه د الله رسوله دا څنګه نبی علیہ السلام مبارک ورته جمله وفرمایله ها یو انسان مالدار دی نو دی حج کولی شي الله وس ورکړي دی نو بیت الله ته تللی شي او حج کولی شي د حج ثواب ورته ملاویدی شي حج والا عبادات الله د دل ادا کولی شي زما په امت کې یو امت داسې امت هم شته چې هغه فقیران امت دي هغه غریبان امت دي زما د هغې غریب امت لپاره الله تبارک وتعالی د جمعې ورځ مقرر کړه کم یو غریب امتي چې د جمعې پر ورځ د اذان اول سره مسجد ته راشي مونځ وکړي خطبه واوري د جومات نه بار شي الله تبارک وتعالی د دغې غریب امتي دپاره د یو قبول شوی حج عمره ثواب ورکوي محترم دا د غریب امتي دپاره د چا دپاره دا د غریب امتي دپاره دا داسې مبارکه ورځ او تاسو ته وایم ای محترمو په دې یو بله جمله ویم نبی علیه السلام مبارک وفرمایل د جمعې په ورځ د اذان اول نه کار کول حلال رزق حرام ګټل دي
او فقها دې کې یو مسله وي، فقها دې کې یو مسله وي کې یو انسان نکاح تړله او د اذان اولې د جمعې پر سپه وکړه او د نکاح تړله، نکاح کې څو شرایط دي؟ الکه خطبه خو سنت ده، ایجاب او قبول او دوه گواهان دا موجود شو نکاح کې، ایجاب او قبول د ښځې او د خاوند طرف نه او دوه گواهان په موجود شو، بس نکاح وشو. یو انسان نکاح وکړه او اذان اولې په جمعات کې کړی دی او د نکاح وکړه، دوه گواهان هم په موجود شو او د نکاح وکړو، دوباره نکاح بیا تازه نه کړه. علما کرام وایي تر قیامته پورې زنا د نکاح شوې نه ده. محترم استاسو ته یو جمله وي چې نکاح یو عظیم عبادت دی، د اذان اول نه پس نه کېږي که نکاح دې وتړله، نکاح دې وتړله او د هغې باوجود تا د اذان اول نه پس تړلې ده، نو علما وایي دا نکاح شوې نه ده، دوباره به بیا نکاح کې دوباره. نو چې پاک عبادت نکاح نه کېږي نو تا له څه چل دی چې کاروبار ځای کې ناست دی؟ تا له څه چل دی؟ ته د بني اسرائیلو د ذاته یې څه؟ ته د بني اسرائیلو د نه ګیا ګزری ته خو د محمد رسول الله امتي، تا کې دونه ایمان نشته چې ته دکان یوې غنټې له بند کړې، ته داسې نشي کولی چې اذان او ګویا. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي د جمعې پر ورځ جومات ته رالمه چې مې وکتل 3 کسان رانه مخکې راغلو، وایي ځان ته مې خیرې او ویناګانې کولې چې عبدالله ستا نه 3 کسان جومات ته مخکې څنګه راغلل؟ ستا نه 3 کسان څنګه مخکې شو؟ او تاسو ته وایم بعد پکې راشي محترمو، خطبه هم ته شوي او چې خطبه ته وشي نو بار پرور باندې ولاړ الله اکبر الله اکبر د ګډو پیښې کې ولاړ شي. زه وایم دا مونځ نه کېږي، دا مونځ خطبه دې نه ده اورېدلې، د جمعې مونځ دې نه ده شوی، ځان له بیا د ماسپښین مونځونه کوه. او دې باره کې یو جمله وی چې یو انسان د جمعې ورځ ته دکان نشي بندولی، محترمو دې هیڅ نشي کولی. بیا دا یو خبره یاد ساته، دې د دین دپاره هیڅ هم نشي کولی، دین دپاره اواز راکې، دین دپاره هیڅ هم نشي کولی. نو چې یو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل قرآن کې الله د هغې تذکره کړې چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. یو پیر نبی علیه السلام ودرېد په منبر باندې او د جمعې خطبه کوله. ما د خطبه خبره کوله، د مسلې ته توجه شیخه، دا مسله وره به بار نور خلکو ته وایي. یو انسان د جمعې پر د جمعې خطبه و نریده د امام نه، ځکه د جمعې خطبه اوریدل فرض دي. مسلې ته توجه ده کنه؟ ده دا مسله اهمه مسله ده، بار خلکو ته خطبه دې د جمعې و نریده، د جمعې مونځ دې نه دی شوی، د ماسپښین مونځ به بیا کې د څه مونځ به کې اواز رانغلي، د جمعې مونځ نه دی شوی، د جمعې مونځ نه کېږي. بیا د جمعې مونځ څه کېږي؟ اواز نه راځي، د جمعې مونځ نه کېږي. او یو بله جمله وي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې د کوم انسان د جمعې مونځ بغیر د عذر نه قضا شي چې شرعي عذر نو و دی مسافر نو دی بیمار نو پکټ نو پروت نور خو کاروبار عام خبره الله وی کاروبار بند کا، شرعي عذر نو د دنه چې کم دی نو د جمعې مونځ چې کم دی قضا شي، غیر عذر نه د انسان نه د جمعې مونځ قضا شي. نبی علیه السلام جمله او فرمایله چې الله به د نوم داسې ولیکي چې هغه به منافقي او په داسې کتاب کې به ولیکي چې هغه کتاب به میټاولو او ختمېدو والا نه دی. ګویا یو مونځ دنه په ټوله زندګۍ کې د جمعې بلا عذر نه قضا شو. زما دا مسله دې واورېده، د مولا نه دې مسله واورېده او د دې نه بعد کې دی د جمعې مونځ بغیر د عذر نه قضا کړ، الله به دې په داسې کتاب کې منافق نوم ولیکي چې تا قیامته پورې به منافق ګرځي. محترمو بیا ګورئ تاسو توجه کوئ چې د کوم انسان نه بغیر عذر نه د جمعې خطبه او مونځ لاړه منافقان ګرځي، منافقان پښتو کې ویمه تا قیامته پورې زما الفاظ سخت دي، خو دا سخت الفاظ کیدای شي جذبه پیدا کړي، سخت الفاظ ځکه په نرم خو نه کېږي. تبلیغیانو خو تاسو ته وښکي شنه کړه، وښکي درته شنه کړه په 6 نمبرو باندې چې ګوله جومات ته راشئ، جومات راتلو کې خیر دی، ای قربان جومات ته راشئ، ګشتونه کې کوي رورې د دین کار شروع دی، تاسو به جومات ته راشئ. دونه په مینتونو په دغه ته وایي قسم دی که دونه سوال او مینت هغه د دنیا دپاره هم کوي، اتا ته لګیا دی ستا د قبر دپاره تا تبلیغت کوي تبلیغي، هغې باندې ته عمل ونه کړو. زه سخت الفاظ ونه ویم نو څه وویم او د پیغمبر وینا کوم، د خپلې ګېډه نه نیم لګیا، د زبان نبوت نه درته لګیم، د پیغمبر د خولې نه لګیم. محترمو چې دې نه بعد هم انسان دا کار وکړه چې اذان اول وشو او ما دغه ته یو کس په کاروبار باندې
ولید په دکان کې ناستو هغه ګره زما رب په کتاب کې منافق ولیکه زه به دلته په محراب کې منافق ولیکم ګوره یاد ساتئ زما د سترګو لاندې راغلی دا خبره یاد ساتئ اډې والا ته ویم اډې والا ته محترم زه به دلته په منبر باندې منافق ولیکم دا د الله امر دی د الله او دا د پیغمبر د لسان نبوت نه اوته جمله ده او د پیغمبر جمله چې اوزي ما وی دا ځمکه او اسمانونه یو بل کې جنګېدي شي خو د پیغمبر په یو زبر کې فرق نشي راتلی دا د ایمان دی محترم دا د موږ عقیده ده نبی اسلام مبارک فرمایي یو جمله وی استاسو لپاره وی کوم انسان چې د جمعې یا د جمعې په شپه ما من مسلم او مسلمة يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة اوس د پیغمبر رحم ویم چې یو انسان د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې وفات شو الا اوقي فتنة القبر زما رب ورته عذاب قبر معاف کړي شو سره سبحان الله ویل بس نور سوای پیغمبر په موږ څومره رحیم دی الله او د پیغمبر نبی اسلام مبارک د قبر عذاب تاسو ته مخ کې وې مونږ بیا درته د جمعې فضیلت وې چې انسان د ټولو نه مخکې قبر ته دن نشي نو په گویا په عذاب قبر کې ابتدا کې داسې یو دوه کسان براشي چې هغه به بد شکلی دی د هغه شکل ته وګوري د زړه د سینې نه بار راوځي دومره به بد شکلی او هغې سره به یو سټکي محترمو هغه سټکي به د دماغ او د وجود در خلاصي او هغه پرختې به ړندې وي او کڼې او ریدل بم نشي کولی او لیدل بم نشي کولی چرته په دا انسان باندې رحم را نشي یو سټکی چې مړي لره خلاص کی وای الله تبارک وتعالى هغه مړي له دومره زور ورکي لکه دا خوره چې څومره معده د وجود داسې ټوکړې ټوکړې او معده شي محترم دا خو په عذاب الله تبارک وتعالى په یو دغه باندې او نمبر 2 الله وی په هر عذاب قبر کې په یو انسان باندې او یا ماران مقرر کم او هر یو مار دروازه 2 ټکه ورکي 140 ټکونه هر مړی ته ملاوي او یو جمله ویم تاسو ته وی دا هغه دومره تیز زهر دی چې دله ټک ورکي او یا غضب لاندې قبر کې ننوزي محترم نبی اسلام فرمای که د هغه مار زهر دنیا ته یو ساس کې را پریوته په کائنات سرزمین باندې با الله شین بوټي زرغون نکي محترم دومره به د هغې تیز زهر دا اویا ماران به الله مقرر کی او بل خبره کوم مخکې وپسې الله به د جهنم دروازه کولو کی چې د هغې نه به د پیپونو د نوونو څخه د ګندونو بوی راځي چې د هغې بوی د وجې نه به د د سپیمې او دا پوزه وسوځي محترم او داسې تپ به راځي چې د ده وجود به 24 غنټې په تپ کې او په جهنم کې لکه د خښتو د بټو ته ورشئ محترم چې خښته په بټۍ کې پرتی داسې به دا مړی په قبر کې بټۍ ته پروتي بستره به د قبر شي الله به وله د اور بالغ جوړ کی د اور بستر به جوړ کی د اور دروازه به جوړ کی او د بدبویانو دروازه به ورته کولو کی محترم دا به د یو مړي دپاره سپک عذابي سپک ښه دا به د یو مړي دپاره سپک عذابي نو نبی اسلام بیا جمله وفرمایله صحابو وی ما من مسلم او مسلمة يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة یو انسان د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه د مسلې ته توجه شي دا اهمه مسله ده مړ شو الله وی الا اوقیا فتنة القبر الله وی د قبر عذاب مې ورته معاف کړ یو بله جمله وی نبی اسلام مبارک فرمایي یو روایت کې راځي چې یو انسان باندې جمعه راشوه او دې قبرستان کې پروت و عذاب پې چلېده نو الله وی د جمعې داسې مبارکه روز ده چې عذاب قبر ته پې د جمعې په ورځ د عذاب بخمه محترم داسې بهترینه روز ده اوس دا خبره کوم بعضې خلک ویره بعضې خلک د زیارت پر د سارې مړ یره جي وي خدای ولې د جمعې شپه ورکړه جي هغه د جمعې شپه نه یادوي اوس توجه غواړم ډېر یو انسان وفات چې د جمعې شپه تر کومې پورې چلېږي چې کله طلوب افتاب وشي نور پریوزي د جمعې شپه شروع شوه نو که په دغه کې یو انسان وفات شي نو عذاب قبر ورته معاف دی که اوس د زیارت پر د ماسپښین مړ شو نو عذاب قبر ګورې نه معاف کېږي ښه دا مسله یاد خلک ویل چې خدای ولې بهترینه شپه ورکړه توجه اگر که د جمعې پر ورځ دې مخخ کړ او مړ د مرګ له اعتبار دی مرګ له سا وطوله اعتبار دی سا خو به اوځي یو پیره که نه داسې زندګي به راځي زما د بدن نه به سا اوځي دا بدن به چې زه ګرځم په دا مخ ته ځمن دا بدن به بېنوا به پروتي لاس به نشي خوځولی ستا سترګې به کار نه کوي غوږونه پوزه هېڅ به د کار نه کوي بېنوا به په ځمکه باندې داسې پروت بربنډ به پروت محترم نو ما د جمعې خبره کوله چې کوم انسان د جمعې په ورځ وفات شي یا د جمعې
جمعې په شپه باندې وفات شي ګوره د طلوع افتاب نه پس وفات شو الله وی قبر عذاب ورته معاف کوم بعض یو انسان به وایي ستاسو ذهن کې به اشکال چیرې چې دا خو ډېر ګناهګار دا خو ډېر سودخور دې څنګه د جمعې په شپه مړ شو نو الله ولا بانې لټوي الله وی ده به داسې څه ښکلی کار کړي چې ما ورله د جمعې شپه ورکړه ما ورله د جمعې ورځ ورکړه ما ورله د رمضان المبارک میاشت ورکړه ما ورله د اختر ورځ ورکړه ما ورله د لیلة القدر شپه ورکړه ما ورله د شب برات شپه ورکړه د یو کار داسې کړی دی سلام